اشعار مې ستاسو د ذهن د تازګۍ دپاره وي د زلمیتوب جوش یې واړه شوګیرو کې کینی تاسو زلمیان یې ګله هلکان یې ګله بس اوس دې ته غوږ کېږئ د زلمیتوب جوش یې واړه شوګیرو کې کینی ساحل صاحب د زلمیتوب جوش یې واړه شوګیرو کې کینی نو مین دې بیا ټول د خلوت په کوټګو کې کینی اوس خو دا ځوانان یې ګله لږ صبر وکړئ د زلمیتوب جوش یې واړه شوګیرو کې کینی مین دې بیا ټول د خلوت په کوټګو کې کینی او داسې مې سترګې ستا د هجر اوښکو پرې باسلې داسې مې سترګې ستا د هجر اوښکو پرې باسلې لکه قبرونه ما تاسو ته ویلي چې زه به ته په تشبیه باندې شعر ویم چې تاسو روحونه تازه شي داسې مې سترګې ستا د هجر اوښکو پرې باسلې لکه قبرونه د باران تیزو شیبو کې کښېني مفتی صاحب ته خو ښه په شعر پوهېږي که یاره خو زما ساده مینه او ستا د اداګانو ټولګې زما ساده مینه او ستا د اداګانو ټولګې لکه د غره جینۍ د ښار په جینکو کې کښېني نو لوګو ته ځواني هغه وي خو غمونه وله رنګ بدل کی انسان هغه وي خو فکرونه وله رنګ بدل کی او صدی اخر د اوښکو او رنجو په منځ کې څه رشته ده اخر د اوښکو او رنجو په منځ کې څه رشته ده سپینې اوبه وي تور خالونه ورله رنګ بدل کی خو اخر په دې کې به څه راز وي اے شاعر اسرارا چې زی محفل ته ستا شعرونه ورله رنګ بدل کی نو بس ما تاسو ته په دې باندې خبره کوله او زر یې درته وایم نورالامین باچا پاتې را پوره دماکه ده یو زمونږ په دې ناتخوانانو کې بشیر جان عظیم الشأن دماکه ده چې پاتې او یو نورالامین باچا او دا زما خوریم دی او 15 کاله ما سره پاتې شوی دی خو ډېرې خبرې مې په زړه وي خو ما هېڅ وډوي تا راته هر څه ووي خو ما هېڅ ونه وي تا چې رقیب سره خوله ورکه په غیبت کې زما تا چې رقیب سره خوله ورکه په غیبت کې زما ما اورېدل چې تاسو سوي خو ما هېڅ ونه وي تا چې رقیب سره خوله ورکه په غیبت کې زما ما اورېدل چې تاسو سوي خو ما هېڅ ونه وي انشاءالله زه دې ځای کې روان یم وروره دا کړی دته زر بس کومه یا پس د صحابونه یې رتبې او شان ته نه رسي ډېر علما شته خود وي امام نومان ته نه رسي ډېر علما شته خود وي امام نومان ته نه رسي دا را سره لږ ووایه که نه په جمع اته اته کسه ودرېدی اوس ما سره یو ټکي نه وایه ما سره هم پکې څه مرسته پکې وکړه که نه ډېر علما شته خود وي امام نومان ته نه رسي ډېر علما شته خود وي امام نومان ته نه رسي نه پیر ګرد کو احمد ابن حنبل منم داسې شافعي مالک خدای کو مکمل منم امام بخاری بل ترمذی دا دستار والمنم امام مسلم ابو داود بپل منم جموی
जमा कशी स्तूरी दाहिर गिस्ताबान तनुरसी डिर उलमाश्त खुदवी मामनो मान तनरसी डिर उलमाश्त खुदवी मामनो मान तनरसी इमाम अबू हनीफा इमाम नुमान नज़म ज़ैद द साबित बल्द कूफी द मुहतरम आज़म इल्म तक़वा की याद अरबू पा जमज़म फ़िक़्ह हनफ़ी मसलक की शेख साबित कदम आज़म ए दे सर लेगी से चल पके दे ये सोचे मुक़ल्लिद शी और सोचे मुक़ल्लिद शिगायर गिज़ नुक़सान तनुरसी डिर उलमाश्त खुदवी मामनो मान तनरसी डिर उलमाश्त खुदवी मामनो मान तनरसी डिर उलमाश्त खुदवी मामनो मान तनरसी और या खड़े द कुरान हदीस नदवी इस्तिंबातात दे माहिरे पंत प कुरान मालूमात माता करो दिए वही जमंगा गाज़े क्यों दा गज़ब रोते वही प कुरान न पोईद मेखा दे माहिरे पंत प कुरान मालूमात लिखली पिजिल जुनशी खुगूरी हालात शान बयान वुलना कासिर मिद ख्यालात शान बयान वुलना कासिर मिद ख्यालात ख्याली ख्याल तसव्वुरात में दी उलूम कान तनुरसी डिर उलमाश्त खुदू इमाम नुमान तनरसी डिर उलमाश्त खुदू इमाम नुमान तनरसी डिर उलमाश्त खुदू इमाम नुमान तनरसी डेर वसी नज़म दिला खुदा दत बस कमोम दतला डेरो द मसलका दे सर लगी है डेरो द मसलका इनकार उकुलला मजहब शू सुभान अल्लाह मड़ा परेद से कवे सुनिए डेरो द मसलका इनकार उकुला मजहब शू दिन अदब अदब दे खुप दिन के भी अदब शू दिन अदब अदब दे खुप दिन के भी अदब शू गूरी रिसाली कम इल्मा फाते द मकतब शू गूरी रिसाली कम इल्मा फाते द मकतब शू भी अदब महरूम मल गुरु फाते पजले रबशू ए पर खदस हरिश्ता पर खदस हरिश्ता इमाम आजम से शान देखियो कड़े की पर खदस हरिश्ता वाली तेज बारान तनुरसी डिर उलमाश्त दिसू की मामनो मान तनरसी डिर उलमाश्त दिसू की मामनो मान तनरसी मसलक हनफी शा देवबंदी अहले सुन्नत की शा मसलक हनफी शा मसलक हनफी शा देवबंदी अहले सुन्नत की शा ए वाले का अदब करी फरमान से वाले का अदब शरीयत और तरीक़त की शा लक लक दगर अकीदा खत्म नबूवत की शा ला सुचत क्या कर देखिए गाजियान शक्ल है माशाल्लाह टोल गाजी दा अल्लाह पर ज़ात यकीन के समझ दिए मोतियानो जेल खोले पखदे मेरी कसमी जे जेल तबोतले मौजे पता से बारक के बनकर जगह के टोल ले वो नहीं हो और दुमरा दुमरा मंग कालो पकी मां शेर वेलो पागा जज पसे में शेर वेलो जे पयो खबर बंद कर
خو ما ورته ووي چې ځواني وي ارمانونه خو به وي شوګیري او پریادونه خو به وي که داخل شولې د عشق په مدرسه کې د یار زلفې ګردانونه خو به وي که داخل شولې د عشق په مدرسه کې د یار زلفې ګردانونه خو به وي او یو شعر مې ورته ویلو چې د حق په میدان ودرېږي دلبره دا قیدونه او جیلونه خو به وي خو چې تر څو دنیا آباده د اسراره دا د حق باطل جنګونه خو به وي نو بس دا اخیری کړی دې باندې مې درته څه ویلي دي کلک لکه د غر اکی د ختم نبوت کې شا نه دې سره لږ وي خو مسلک حنفي که دیو بندي مسلک حنفی کا دیوبندی اہل سنت کے شاہ مالک ادب بشریکت و طریقت کے شاہ کلک لک ددر عقید ختم نبوت کے شاہ شمولائی رم دعو لگاو پا صحبت کے شاہ شمولائی رم دعو لگاو پا صحبت کے شاہ یا بے صحبت پا یو قدم اوچت اسمان تا نرسی در رحمان بابا دے کے مقلدین کلک مقلدین پا دے کے چی پا یو قدم دا عرش پوری رسی مالی دلی دے رفتار دا درویشانو نو دے دے کے مازکا ویلی دی و بے صحبت پا یو قدم اوچت اسمان تا نرسی اخیر کړه او دې سره به لږ راله داد راکوي چې ما ته پته ولګي دا یو خبره یاد ساته زه د حضرت شیخ عزیز الرحمن هزاروي صاحب مورد یم په سن 98 کې ما بیات کړی دي او دا مفتی نجیب الله فاروقي صاحب هغه وخت کې سبقونه وی چې ما ته بشیر جان وی چې تمام عزیز الرحمن هزاروي صاحب ته وایا چې دا حضرت والد محترم یو ډیر بزرگ شخصیت و وجناب مولانا وقاری انارگل صاحب اسخوفات نور اللہ مرقدہ ہوئی چی دا عزیز الرحمن هزاروی صاحب نمبر ٹیم سوک وایو میں بشیر جانا اسرار بات ٹیم وایو اما وتوی میں حضرت زمان دغا شان یو لوی عالم دیو پسترگو معذور دی زما دسترگو نظر نشتا همسا پلاس دخپل دل بردی دل لزما حضرت صاحب ما تا بشیر جان وی چې گاڑی بور پسی لیگو کنه ته به ولیږي ما حضرت ته وی زه د داسې پیرانو معتقد ما حضرت ته وی مې حضرت گاڑی به در پسې راولو وی ما ته ځای وښیه ما پسې گاڑی مه راوله بالکل تایید دی جی یاد دی کنه جی زه چې څو را رسېدم پېښور ته زما پیر عزیز الرحمن هزاروي صاحب زمانه مخکې د دې په مدرسه کې ناستو او بیا م وله د ګاډي هغه کرایي ورکوله هغه یې وانه غشته وی نه زه وی د شاعرانو ناتخوانانو مفتیانو طالبانو عاشقانو نه ساخلم نه په دولت د قناعت باندې قانع یم ارزومن د چا د مالو د سر نه یم هغه نه یم چې اوسېږم په تیارو کې کورې چشم خاپېرک څه د لور نه یم نو بس دا اخیری کړی دا زه اسرار خادم د حق پرستو عالمانو یم بل خوا ډېر مګن د خانقاهونو په پیرانو جما خوخ یم په سنګر کې بل مګن د په حلبیانو یم پن میں شاعری دا رپوئی کڑی پا اوزانو یم دے کر دے سر لگ با لا سوچتا ہوئی خیل گئے بھائی دیو باندی کاروان لارم سوک دے کاروان تا نو رسی دیو باندی کاروان لارم سوک دے کاروان تا نو رسی دیر علماء اشتا دے خو امام نمان تا نو رسی دیر امام اشتا دے خو امام نمان تا نو رسی
بس بس په دې باندې اکتفا کوم دا حجره د پښتنو د تل دی وي زه پیلبدي ویم هلته شاعر پیلبدي ویل کول شي دا حجره د پښتنو د تل دی وي غیرتمندو مېړنو د تل دی وي او د غیرت پلاری خپل قدم دی نه پدار نه زولنو د تل دی وي د طارق ملک ایوان عمر دراسیا زندگی د میلمنو د تل دی وي زندگی د میلمنو د تل دی وي نور به بیا ان شاء الله اشعار ویم که بیا موقع پیدا شوه اوس په دې اکتفا کوم